زما عزتمندو دا نن چې مونږ تاسو د بونیر پریس کلب مخې ته یو شوي یو او مونږ کوم احتجاج ریکارډ کوو هغه زمونږ د صوبایي صدر جنید اکبر صاحب په هدایتو باندې چې په ملک کې بې تحاشه مهنګایي او په هغې کې تاسو وګورئ د پټرولو قیمتونو ته چې اسمان ته رسېدلي دي حالانکې زمونږ ملک زمونږ قوم زمونږ عوام چې دي هغه نشي فیس کولی هغه نشي وړی نو د پاکستان تحریک انصاف زمونږ د نمایندګانو او زمونږ د مشرانو دا حق جوړیږي چې په پوره پاکستان کې منډیټ ورکړی شوی چې دی هغه عمران خان نظریې ته دی او عمران خان ته دی او په پوره پاکستان کې تاسو وګورئ 6 کروڑه ووټ کاست شوی دی پای کې سره پاسه 3 کروڑه ووټ چې دی پاکستان تحریک انصاف اخیستی دی زما عزتمندو نن عوامي نمایندګي به هم پاکستان تحریک انصاف ته دی کوم کوي چې کله هم په دې قوم امتحان راځي کله هم د بونیر په خاوره باندې د عوامو امتحان راځي نن به مهنګایي زه برداشت کړم خو زما عوام یې نشي برداشت کولی زما عوام په ما باندې اعتماد کړی دی موږ له کلین سولو فلاټ راکړی کلین سویپ په بونیر کې کړی دی نو زمونږ هر قسم اواز چې دی د دې حکومت جابر خلاف چې کومې غلطې فیصلې په قوم باندې مسلط کوي د هغې دپاره به موږ انشاءالله اواز اوچتو او خپل عوامو له بریلیف کړو زما عزتمندو د افسوس مقام دا دی کو د ملک حال ته وګورئ په ښکته روان دی کو آیین او قانون بلدستۍ ته وګوره په ښکته روان دي او په کوم ملک چې آیین او قانون بلدستي دي نو هغه ملکونه هغه قوم ترقي نشي کولی زما عزتمندو د دې جنګ زمونږ ستاسو قاید کړی دی چې د عمران خان په شکل کې دی او نن زمونږ ستاسو د قربانو جنګ کوي سره پاسه 2 کاله چې دی کې د تنها ګیر دی زما عزتمندو کو هغه نن جنګ کړی هغه د رول آف لا کړی دی د آیین او د قانون د بلدستۍ کړی دی او د دې ورځ نه یریدو دپاره چې زما قوم په امتحان کې راځي د دې جنګ کړی دی چې زما غریب عوام ته سهولت مخې ته راشي خو انتهایي د افسوس سره خبره کوم چې همیشه په دې ملک باندې هغه خلک مسلط کیږي کوم خلک چې عوام ووټ ورکړي او هغه بل بدل شي او هغه ستاسو زموږ نه پټ پناه نه دي خو ستاسو په وساطت دا پوره پاکستان میسج ورکړی د بونیر نه یو ځل بیا ورکوو چې څومره هم زور ورکوی کو د پاکستان تحریک انصاف د ورکر نه والا د لیډره پورې دی او که د لیډر نه والا د ورکره پورې دی انشاءالله تعالی دا سینې بازیري کو هغه ګولۍ کو هغه ډزي کو هغه لوړي انشاءالله تعالی عمران خان د رهایۍ پورې او د دې ملک د دې جابر حکمرانانو نه د ازادۍ د اخیستو پورې موږ به د پاکستان تحریک انصاف ته نظریه د هغې دا سوچ مخ په وړاندې بیایو زه یو ځل بیا ستاسو مشکور یم شکریه ادا کوم چې همیشه په بونیر باندې امتحان راغلی دی کو د احتجاج په شکل کې دی کو هغه د ریلی په شکل کې دي کو د جلسو جلوسونو په شکل کې دي پاکستان تحریک انصاف ضلع بونیر چې دی په خپل قیادت باندې اعتماد کړی دی او انشاءالله دا تاسو له باور درکوم چې زموږ څومره آی ایس ایف ته یوت ته مدر لیګ دی سوشل میډیا ده آی ټي اے ده آی ایل ایف ته څومره دي اے ټو زیډ انشاءالله دا ولې یقین دهاني ورکوم چې مونږ زموږ مشران به هغوی ته هر وخت چې دي دروازې کولاوي انشاءالله تاسو مشکل نه ورکو چې کوم امتحان راځي زموږ په مشرانو به راځي خو خپل ورکر ته به انشاءالله تعالی مشکل نه پرېږدو که خیري زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو مشکور یم بالخصوص د پریس د ټولو مشرانو د صدر صاحب د هغوی د کیبنټ چې موږ ته دلته کوریج راکړو زموږ سره یو شو زه د دوی په دې وساطت باندې زموږ د اواز دا ټول پاکستان ته رسي بین الاقوامي سطح باندې زموږ ورسیز وروڼه دي هغوی ته رسي هغوی ته مې دا ریکویسټ دی چې ستاسو نه څومره کېږي د خپل احتجاجونه چې دي هغه ریکارډ کړئ د دې ظالم جابر حکمران خلاف چې دا کوم ریټونه په موږ باندې مسلط کېږي دا کوم ظلمونه روان دي چې زما غریب چې دی د یو ټیم روټۍ ته ناست دی او هغه د یو ټیم هغه روټۍ هغه نوړی چې اخیستی کېږي د خلاف به موږ جنګ کوو او موږ به انشاءالله تعالی خپل عوام سره ودرېږو مخ په وړاندې به بیایو کامیابۍ طرف ته به بیایو او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د برې نه به موږ ته هدایت راځي هغې کې تاسو ته وینا د ضرورت نشته چې تاسو په زور او شور روځئ همیشه تاسو ریکارډونه جوړ کړي دي او دا مې ته امید ده انشاءالله تعالی چې بیا هم که خیري په اسلام آباد جلسه راځي بونیر به یو مثال جلوس قایمي که خیر او کردار به ادا کوي مخ په وړاندې به د خپل قیادت د خپلو مشرانو په نګرانۍ کې ځي او یو ځل به بیا د عمران خان اواز چې دی هغه شان دوهراوی که خیري او د هغې پورې به کور نه کیني د کومې پورې چې د عمران خان د ازادۍ اواز او هغه د اډیاله جیل نه ازادېدو اواز او انشاءالله تعالی خپل حکومت له خپل لاسه کېدو د لاسه پورې په ارام باندې کینو انشاءالله تعالی ځکه چې د خاورې ته د عمران خان ضرورت دی او د قوم ته د عمران خان ضرورت دی او انشاءالله تعالی قوم اعتماد کړی دی یو ځل به بیا کوي او انشاءالله د دې خاورې وزیر اعظم به جوړي ډېره مهرباني ډېر